زوز باخر کې زمونږه 400 ضلعي تنظیم مشران هم ولاړ دي قیصر جمال مفتي صاحب دي ټول هغه هم پکار دي چې تقریر کړی او زمونږه د صوبې مشر سینیئر وایس چیرمین ارشد عمرزی هم ولاړ دی خو هغې ټولو وویې یاره مونږ خپل ټایم چې کوم دی خپل ګران قائد خپل مشر صوبایي مشر زمونږه د نوي کل د انسان افکار جناب سکندریات خان شیرپو صاحب له ورکو سکندریات خان شیرپو صاحب ته خواست کوم چې هغې ته اوس پر یو څو خبرې وکړي جناب عبدالله محمد خان شیرپو جناب سکندر حیات احمد خان شیرپو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر سٹیج بانے موجود دا قومی وطن پارٹی دا صوبے سینئر وائس چیئرمین ارشد خان دا صوبے جوائنٹ سیکرٹری اشم خان دا صوبے ثقافت سیکرٹری ڈاکٹر علم یوسف زی صاحب دا 400 ضلعي تنظیم مشران دلته کې راغلي د مختلف تاجر تنظیمونو مشران د قومي وطن پارټۍ کارکنانو مزدورانو کسانانو دکاندارانو تاجرانو السلام علیکم وعلیکم السلام د ټولو کې اول د تاجر برادري ډېر زیات مشکور یم چې هغوی کم موږ سره د یکجهتۍ مظاهره وکړه په هغې باندې زه د هغوی شکریه ادا کوم دا نننی کم ایشو چې په کم باندې موږ نن دلته کې راغونډ شوي دا یو داسې ایشو ده چې دا د هر انسان د هر پښتون ایشو ده د هر کور ایشو ده دا موجوده سلیکټډ حکومت چې کله وجود کې راغی مونږ خو هغه وخت کې دا نامنظوره کړی و او مونږ ته پته وه چې دا نااهله دی خو نن 15 میاشتې چې تېرې شوې او کومو وعدو باندې چې دوی ووټ غوښتي وو کومو خبرو باندې چې دوی ووټ غوښتي وو چې په هغې باندې نن پورې هېڅ قسمه عمل ونه شو زما خیال نن ټول قوم په دې خبرې باندې متفق دی چې دا حکومت نااهله دی دا حکومت چې دی دا د خلکو حکمراني صحیح طریقې سره نشي کولی ظالم حکومت دوی چې کله حکومت کې راغلي وو دوی ویل چې موږ به تبدیلي راولو دوی ویلي وو چې موږ به قرضې نه اخلو دوی ویلي وو چې موږ به د خلکو مسایل حل کوو دوی ویلي وو چې موږ به 1 کروڑ نوکرۍ ورکوو نن 15 میاشتې تېرې شوې هغه وزیر اعظم چې چا وی چې که د IMF نه ما قرضه واخیستله نو زه به خودکشي کوم هغه د IMF نه 6 ارب ډالر راګشتي دي هغه حکومت چې چا وی چې موږ به کچکول نه ګرځو په دې یو کال کې تقریبا 10 خرب روپے قرض چې دی هغه یې اخیستی دی دا تقریبا 50% د پاکستان په قرض کې اضافه شوې ده دا ډېر د افسوس او د شرم خبره ده نن په دې یو کال کې ګراني 12% ته ورسېدله او د عالمي ادارو چې کوم اندازې دي نو دې کې به نور هم اضافه کېږي نن روپۍ چې ده په دې یو کال کې 15% نو غورځېده کمه شوه نن د بعضې معاشي ایکسپرټس چې دي د هغوی د اندازو مطابق
په دې یو کال کې تقریبا 10 لکه خلک بېروزګاره شو هغه حکومت چې چا وی چې 1 کروڑ نوکرۍ به ورکوو په یو کال کې 10 لکه خلک یې بېروزګاره کړل نن د معاشي ایکسپورټس د اندازې مطابق په دې یو کال کې 40 لکه خلک چې دی هغه د غربت د لکیرې نه نور هم لاندې لاړل دا د ډېر د افسوس او د شرم خبره ده نن هغه څیزونه چې کوم د روزانه د استعمال څیزونه دي په هغې کې روزانه اضافه کېږي لګیا ده که وړه وګورئ په دې یو کال کې 162 روپۍ اضافه پای کې شوې ده دا تقریبا 100% اضافه ده د غوړو کې تقریبا 4 روپۍ اضافه شوې ده دا تقریبا 15% اضافه ده د چینو کې 14 روپۍ فی کیلو اضافه شوې ده دا تقریبا 10% اضافه ده دال چې دی په هغې کې د 11 روپۍ فی کیجی اضافه شوې ده دا تقریبا 26% اضافه ده دا د ډېر د افسوس او د شرم خبره ده زه صرف هغه څیزونه یادوم چې کم د روزانه د استعمال څیزونه دي دې نه علاوه که د بجلی قیمتونه وګورئ که د ګیس قیمتونه وګورئ اول خو لوډ شیډینګ دومره کېږي چې هغې بجلي اړو راځي نه او چې بیا بل راشي نو سړی حیران وي چې یاره دا بل به له کوم ځای نه زه ورکوم که هغه د بجلی بل دی او که هغه د ګیس بل دی دغه شانتې په ګیس کې هم لوډ شیډینګ چې کوم طریقې سره روان دی بالکل نشته ګیس بیا که مونږ دا وګورو ډېر عجیبه حکومت دی چې ټیکس غواړي نو د غریب دکاندار نه غواړي ټیکس غواړي نو د ورکوټې تاجر نه غواړي هغه غټ غټ سرمایهدار هغه غټ غټ کارخانهدار چې دی د هغوی نه ټیکس نه غواړي نن د FBR مشر چې دی هغه یو داسې کس دوی جوړ کړی دی چې هغه د دې غټ سرمایهدارو چې دی د هغوی وکیل پاتې شوي دی هغوی لپاره یې کار کړی دی هغه هغوی باندې ټیکس نه لګوي راځي او ورکوټې دکانداران چې دی او تاجرانو باندې چاپې لګوي موږ دا نامنظوره کوو بیا دا تاسو اندازه لګوئ چې په دې PTI حکومت کې که وګورئ نو ټول غټ سرمایهدار را یو ځای شوي دي نن دا PTI چې ده دا د سرمایهدارو حکومت دی او د سرمایهدارو لپاره دی غریبانانو باندې ټیکس لګوي او بل خواته جهانګیر ترین په شانتې سرمایهدار نه په بجټ کې په یو ورځ کې 60 ارب روپۍ فایده ورکوي 60 ارب روپۍ نن دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې وایي چې موږ ټول ملک د قرضو لاندې ګیر دی او بل خواته د غټو غټو کمپنو لپاره 300 اربو روپو قرضې معاف کوي دا د کوم ځای انصاف دی دا د کوم ځای چې د مدینې ریاست دی چې د غریب سره چې دی زیاتې کېږي د غریب نه ټیکس اخلي او د سرمایهدار لپاره چې دی د هغې کې د ټیکسونه نشته بلکې هغې لپاره منافع ده حکومت د وزیرانو یو عجیبه بل شانتې ذهن دی وزیر اعظم صاحب سره چې خبره وکړې وایي چې یاره صبر کوئ موږ خو په دې نه پوهېږو چې کله پورې به صبر کوو اوس یې د 3 ورځو نه بله خبره شروع کړه چې یاره معیشت په صحیح لارې باندې روان شوی دی او موږ اوس ډېر ښه طریقې سره روان شو زه ترې دا تپوس کوم چې دلته کې دې 400 دې چوک ته راشه دلته کې دې خلکو نه تپوس وکړه چې آیا دا معیشت په صحیح لاره روان دی دې تاجرانو نه تپوس وکړه چې دا معیشت په صحیح لاره روان دی دلته کې دې غریبانانو نه تپوس وکړه چې دوی دا 2 وخته روټۍ د خپل بچو له په کوم طریقه را پیدا کوي کوم سوچونه او کوم مشکلاتو کې هغوی تېر دي زمیندار د خاورو قیمت چې کوم ځای ته ورسېدو د هغې خپل یو دغه دی
او دې همدغه وایي چې یاره یا صبر وکړئ او یا وایي چې سلسله ښه روانه شوه د هغې وزیر نه به موږ څه تمه وکړو چې د معیشت انچارج دی او هغه وایي چې 19 روپۍ کیلو چې دی ټماټر ملاوي د هغه نه به موږ څه تمه وکړو چې هغه به د غریب څه تپوس وکړي د هغې سپیکر نه به موږ څه تمه وکړو چې ورته وویلی شي چې ګراني ده وایي چې یاره 2 روټۍ په ځای 1 روټۍ خورئ هغه وزیر نه به موږ څه تمه وکړو چې وایي چې یاره د ټماټرو په ځای چې ماسته استعمالوئ داسې وزیرانو نه هغوی ته خو پکار وي چې د خلکو مشکلاتو طرف ته توجه ورکړي هغوی د خلکو چې کوم دلته کې دا درد دی کوم هغوی دغه محسوس کوي چې هغې طرف ته توجه ورکړی وي هغه بل الیمین چې دی هغه وایي چې د ګرانۍ سره 10 کروړو خلکو ته فایده ده ما ته خو نن پورې یو زمیندار داسې ښکاري نه چې هغه وایي چې یاره موږ ته فایده شوې ده سیګانو ته پیدا رسوله که نه په یو کال کې ونه ګورنه دغه جوړ کړه که نه هغه ووایه بیا دغه شانتې کو ګورئ نو دا 3-4 ورځو نه چې کوم ملک کې حالات جوړ دي نو ما خیال دی موږ خو مخکې وی چې نااهله دی اوس خو سپریم کورټ هم پې مهر ولګو چې نااهله دی یو عام اونته نوټیفیکیشن 4 کرښې چې هغه سمې نشي لیکلی نو د هغې حکومت نه به موږ څه تمه وکړو چې یاره دی به د خلکو مسایل به حل کړي دی به ګراني ختمه کړي دی به دا ملک به سره کیف لار روان کړي قومي وطن پارټۍ دا محسوس کړه چې که نور څوک په دې مهنګایي باندې خبره کوي او که نه کوي کم از کم مونږ په دې باندې خاموشه نشو پاتې کېدی همدې لپاره مونږ دا فیصله کړې وه چې نن په ټولې صوبې کې په هرې ضلع کې به مونږ دا احتجاج کوو نن سهار زه صوابۍ ته تللی وم صوابۍ کې مې احتجاج شوی دی دې وخت کې وطن پارٹی شیر پاکستان جناب آفتاب خان شیرپور شیر سرخط جناب سکندر خان شیرپور دې وخت کې سوات کې مظاهره روانه ده په پېښور کې مظاهره روانه ده نن سهار په بنو کې هم شوې ده په ابټاباد کې هم شوې ده په ډي ای خان کې هم شوې ده په خیبر ایجنسۍ کې هم شوې ده په مومندو کې هم شوې ده او دغه شانتې نورو ضلعو کې هم دې وخت سره مظاهرې کېږي لګیا دي او زمونږ یو اواز دی چې مونږ دا نااهله حکومت نور نه منو مونږ مهنګایي نه منو مونږ په دې عوامو باندې دا ظلم چې دی دا نور نشو برداشت کولی دې سره سره پاک بې حرمتي شوې ده مونږ د هغې مذمت کوو او دې حکمرانانو نه دا مطالبه کوو چې دا اواز صحیح طریقې سره اوچت کړي دا د ټولو مسلمانانو زمونږ ټولو د جذباتو اواز دی چې دې باندې صحیح یو جواب ورکول پکار دي دا په دې باندې نه کېږي چې تا ووایې چې ما په UN کې بس یو تقریر وکړو بس هغې سره ټولې مسلې حل شوې دې لپاره صحیح طریقې سره د مسلمانانو اتفاق پکار دی او دا اواز صحیح طریقې سره اوچتول پکار دي قومي وطن پارټي نن دا لومړنی قدم کېښودلو د مهنګۍ خلاف دا د یو ورځ احتجاج موږ وکړو دې پسې به اوس هرې ضلع کې به مضبوطې جلسې موږ کوو به او دا سلسله به هغې پورې نه پرېږدو څو پورې چې موږ دې حکمرانانو ته دا احساس نه کړی چې دا مهنګۍ چې ده دا خلکو ته منظور نه ده دا مهنګۍ چې دی د دې ختمولو کوشش کول پکار دي هغې پورې به موږ په ارام نه کښېنو به اسلام کا دشمن اسلام کا دشمن دین کا دشمن دین کا دشمن زه اخر کې یو ځل بیا د تاجر برادر یو ځل بیا شکریه ادا کوم د هغوی چې کوم مشکلات دي هغه ما ته را رسېدلي دي مونږ د هغوی سره متفق یو په هغې ټولو خبرو باندې او د هغوی مشکلات چې دي هغه زموږ مشکلات دي او هغې لپاره به مونږ اواز به اوچتوو به دې سره سره د قومي وطن پارټۍ کارکنانو ته هم زما دا خواست دی چې تاسو به راپاڅئ او د عوامو صحیح نمایندګي به کوئ تاسو به چې دی د دې ګرانۍ خلاف خپل اواز چې دی په هر ځای باندې په هر فورم باندې اوچتوئ به او هغې پورې به په ارام نه کښېنو څو پورې چې دا ګراني موږ دې ملک نه لرې کړې نه شي زه یو ځل
खबर په دوه درې نارو باندې ختمومه تاسو مالا د هغې جواب راکوئ اول به زه نیازي زه ګراني زه به وایم تاسو وایئ نامنظور ګراني نااهل حکومت کارکنان قومی وطن پارٹی ډیره مهرباني ورو ډیره مهرباني